نکاح کوي نو د نکاح په مجلس کې چې کله ختم شي نکاح نو په اهل مجلس باندې کجوري یا چواره شیندل دا سنت دي. تقسیم اول نه شیندلی سنت دي. اعلاء السنن کې حدیث مبارک موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلا یو ټوکره روړل شو د نکاح په معاملې کې، باغې کې غوزان موجود او کجور موجود وي. نبی علیہ السلام نکاح او تړلا او تشریف فرما دی. یو صحابي کجور راواغستو وی شیندلې. نور صحابه لاس نیولو چې دای څنګه حرکتو کجوري و شیندلې. نبی علیہ السلام فرمایل ما بالکم لا تاخذون، سو وجه چې دا کجوري نه راخلې، خوراک سیس دی ولی نه رااله. صحابه عرض کو د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا مونږ د لوټ مار نه من کړیو، دې معنی جوس مونږ ورزو راخلو لوټ مار دی دینه خو تا مونږ من کړیو. نبی علیہ السلام او فرمایل مفهوم د څه دی چې ما تاسو د قافلو د لوټ مار نه من کړی نه بده مجلس کې د کجورو نه راواخلې کجوري اوخوري. علماء فرمایي د نکاح د مجلس په اهل مجلس باندې کجوري یا چواره شیندل سنت دي. دې سنت لږ ترویج ورکو چرته معنی دی لیدلې زمونږ په دارالعلوم حقانیه کې په دې سنت باندې خپل عمل کړو. دارالحدیث ته خلک رالل، شیخ صاحب ول نکاح وتړله، اکثر به شیخ ادریس صاحب نکاح تړله. نو الکان په پر خطلو دا غټه غټه پښې په وسره د کجورو لاس کوي چې څنګه به نکاح وشو نو د پر نه کجوري روشیندلې یو عجیب خوند بو. نو بده سنت باندې عمل کو دا صرف دې د پاره نه چې وامر د واجب را تخکار شو عمل کې زموږ نشته نو ذکرات د بعضې مسلې عجیب ښکاری. اهمه مسله دا ده چې ستا بچې ستا لور کله د واده لایق شي نو بلا وجه بلا عذر تاخیر بنه کې حدیث مبارک کې راځي من ولد له ولد د